بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو کوم ملګري چې دغه پوښتنه لري چې یاره د نوررحمان د قتل څه وشو، نو په هغې کې چې کوم د نوررحمان کور و هغې ته کومه مخامخ زنانه وه. دغه زنانه چې کومه ده پولیس ګرفتاره کړې ده او هغې باقاعده پولیس ته ویلي دي چې نوررحمان د دې نه وړاندې انیس نومې کس قتل کړی و، د هغوی خاندان لږې شو او نوررحمان یې قتل کړ. بل پکې یو ډېر مهم انکشاف دغه وشو چې د دې نه مخکې یو څه موده مخکې یو بل تن چې کوم دی د ماجوکي سره تعلق ساته، هغه قتل شوی چې هغه هم نوررحمان قتل کړی دی. نو په دغه واقعه کې یعنې درې قتلو پته ولګېدله، یو چې نوررحمان چا قتل کړو، بل چې نوررحمان څوک قتل کړو، د هغې په بدله کې چې کوم دی هغوی خپل بدل واغسته او نوررحمان یې قتل کړ. دغه کې بیا د دغه زنانه څه کردار و. زنانه په دې کې عدالت ته لاړه او عدالت کې بیان ورکړ، 164 کو هغه په دغه کسانو باندې ګواه شوه چې یاره زما د وړاندې دا نوررحمان قتل کړی دی. نو دغه باب چې کوم دی نو هغه بند شو چې کومو کسانو نه نوررحمان قتل کړو هغوی لږې شو او خپل بدل یې واغسته. اوس په دې کې د رور یې څه کردار و، د پلار یې څه کردار و. د بعضې خبرو نه یې رور هم خبر و او پلار هم خبر و. هغه هم دغه زنانه ووی چې موږ دغه شانتې ګاډې غیب کړو او هغه ګاډې چې کوم دی هغه بیا خرڅ شوي و، د هغې پیسې روړل شوي وي او د دوی د وړاندې دوی ته ورکړل شوي وي. نو په دې کې خو پولیس ګرفتارۍ، نو د دغه نوررحمان د کور نه به هم ګرفتاری کوي، یعنې د رور پلار هر څوک چې وي، او دغه انیس نومې کس چې دوکاندار و، تاجر و، یو ځوان و، او هغه ځوان چې کوم دی هغه قتل شوی. دغه ټول وجوهات یې هم وښودل، خو په دې کې به پریس کانفرنس کیږي او دغه پریس کانفرنس کې به پولیس چې کوم دی ټول ډیټیل هغه ښایي. په دې باندې ډي اس پي سیټ احسان شاه چې کوم دی په دې کې یو ډېر مهم رول ادا کړ چې دغه جرم پیشه کسانو ته ورسېده، یعنې د نوررحمان د قتل د ډراپ سین چې کوم دی هغه مخې ته راوسته. او په دغه کې د دغې زنانه چې کوم کردار و نو هغه دغه و چې یاره زما د وړاندې دا هر څه شوي دي، هغه پرې ګوی شو، هغې په عدالت کې 164 بیان ورکړ. نو کتونکو دغه مختصر شان ویډیو مې سره کوله چې د نوررحمان قاتلان چې کوم دی د هغې پته ولګېدله او دغه باب چې کوم دی په دغه ځای کې بند شو. دا د شپې 10 بجې ویشتی شو چې د کور نه راویستی دی او د زنانه ته څنګه ورسېدل. یو خو د زنانه د کور خوا کې دی قتل شو، بل اخیرنی کال چې راغلی نو هغه هم د دغه زنانه سره خبرې شوې وي، په دغه موبایل باندې خبرې اترې شوې وي، دغه کال ټریس شو او د دې په وجه باندې چې کوم دی نو پولیس ته اساني چې کومه ده هغه پیدا شو، قاتلانو ته ورسېدل. نو د نوررحمان قتل چې کوم دی هغه کسانو قتل کړو د چا نه چې نوررحمان قتل کړو. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.